جماعت کې تلاوت کول ځان له عبادت دی. جماعت کې تلاوت ته غوږ کېښودل ځان له عبادت دی. دا ټول ځان له عبادت دی. حدیث او نو انشاءالله برکتونه او رحمتونه به په تاسو ورېږي. او دا د قرآن مقدس تابعداري چې چا وکړه نو همدغه خلک کامیاب شو. واتبعوا النور الذي انزل معه. تابعداري وکړه د هغې نور چې هغه محبوب علیه صلات وسلام سره الله تعالی نازل کړي. اولئک هم المفلحون. همدغه خلک دي چې دی کامیابي بیا مونده. دی سکسسفل شو. دوی بالکل په هر لحاظ سره کامیاب شو. په دواړه جانه کامیاب شو. دا فلاح، دا کامیابی، دا ګوره په قرآن مجید د دې په تابعدارۍ کې ده. نو اوس دا کوم قرآن مجید چې ولوستی شو، د قرآن کریم په لوستلو حدیث مبارک د ترمذي شریف دی چې په یو حرف 10 نیکۍ دي. محبوب علیه صلات وسلام مبارک فرمایي زه دا نه فرمایم چې دا الف لام میم یو حرف دی، نه، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له دی او میم ځان له دی. په الف لس، په لام لس، په میم لس، نو 13 نیکۍ دا صرف تاسو ته په الف لام میم باندې میلاو شي. اوس علی کرم الله وجهه مبارک فضائل اعمال کې حدیث مبارک چې څوک په ولاړه باندې په قرآن مجید تلاوت کوي، په ولاړه او په مونځ کې ولاړي، په مونځ، او دی یو حرف د قرآن مجید ولولي، نو د لپاره بیا 10 نیکۍ نه، د لپاره 100 نیکۍ دي په یو حرف باندې. په یو حرف 100 نیکۍ دي، په مونځ کې په ولاړه 100 نیکۍ دي بیا. او په مونځ کې په ناسته که چخپې کار نه کوي، کمزورې دی، په کرسۍ کې مونځ کوي، ضرورت هسې بغیر د ضرورته چې سجده کولی شي او په ځمکه مونځ کولی شي، نو په کرسۍ کې مونځ مه کوئ. نو مشرانو ته دا درخواست دی چې په ناسته مونځ کولی شي، په ناسته خیر دی کوئ یاره، خو کرسۍ نه ځان ساتئ. که ملا دې ماته ده، غوټه ماته ده، اوس سپاینل کارډ ته کار نه کوي، نو خیر دی که اوس ته په کرسۍ کې ډډه واچې ځان له مسله. خو که چې په ځمکه کولی شي نو ځمکه باندې. نو لہذا زمونږ او ستاسو مسلمانانو زمونږ دا قرآن مجید اوس که چا څوک بیمار دی، عذر دی او په ناسته یې واورېد، نو په دقې یو حرف 50 نیکۍ درته میلاوي. او چې د مونځ نه بار په اودس کې وي واورې، نو یو حرف باندې 50 نیکۍ دي. او چې بې اودسې چې کم دی دا تلاوت وکړي، بې اودس هم جایز دی، په وړه بې اودسۍ کې، په غټه بې اودسۍ کې نه. غسل چې واجب شي په هغې کې بیا قرآن مجید په ژبه به نه لولي. جنابت ورته مونږ وایو. بیمارو کې هم زنانه هغه به چې کم دی قرآن مجید نه لولي په ژبه باندې، حرام دی او ګناه کبیره ده. چې پاک شي وجود د غټې پلیتونه او غټې بې اودسۍ نه، او غسل اوزي د انسان نارینه‌ای که زناني، الله به قرآن مجید تلاوت په ژبه باندې کوي. او قرآن مجید مسحه ټچ کول، ټچینګ، دا په بې اودسۍ کې، په وړه بې اودسۍ کې هم جایز نه دي. خو ریډینګ یې کولی شي بغیر د ټچینګ نه. لا یمسه الا المطهرون راغلی که نه دی مسح کوي دا قرآن مجید، نه دی ټچ کوي قرآن مجید سورې واقعه، مګر پاک ښه پاکي حاصلونکي دی مسح کوي. اوس چې بهر دغه تلاوت کوي نو بیا وي په یو حرف بې اودسه یو حرف باندې بیا 10 نیکۍ. د مسلم شریف حدیث دی، بخاري شریف کې مشته، د ام المؤمنین مبارکې هغه مبارکه فرمایي، د هغې روایت دی چې محبوب علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل چې الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة. ماهر په قرآن کریم چې دی دا به وي د اوچتو عزتمندو فرشتو سره، اوچتو عزتمندو فرشتو سره به د حشر کېږي د قیامت پر ورځ. ماهر بالقرآن. اوس څوک دی ماهر بالقرآن؟ چې څوک قرآن مجید په ناظره باندې ښکلې یاد کړي په تجوید سره، حافظ صاحب د تجوید کړی دی، کینې علم یې کړی دی، د نه ټایم والی 10 منټه نه دی، 10 منټه ډېر شی دی. تاسو سار مونځ پسې، ماسخوتن پسې، ماښام پسې، او د نه یو آیات په تجوید یادوئ. ناظره به درځي تاسو ټولو له مسلمانان یې الحمدلله. او کې هغې کې کش کړپي هغه به درته ټیک کي دي، او د تجوید حروف تلفظ د تجوید د قاعدو مطابق دی ورته ټیک کي. نو چې څوک ښکلې ناظره یاده کړي او قرآن مجید تلاوت کوي په دې عمل کوي، دا ماهر بالقرآن دی. نو داسې دونه ګران کار خو نه دی. مسلمان خوشحال دی چې دی به قرآن مجید باندې عمل کوي. نو اوس چې قرآن مجید په صحیح ناظره وي او د دې باندې عمل کوي، قرآن مجید تلاوت کوي، دا ماهر بالقرآن دی. محدثین کرام فرمایي دا به د مع السفرة الکرام البررة، اوچت عزتمند قدرمنو فرشتو سره د دې مقام دی. اور اوس انسان ته ګوره او چېرته فرشته ګوره، فرشته نوري مخلوق دی، د نور نه پیدا، او انسان خاکی مخلوق دی، د خاورې نه خټې نه پیدا.
او د مقام دومره اوچت شي د قرآن مجید د نور د برکته چې قرآن مجید ته نور ویل شو کنه واتبعوا النور الذي قرآن مجید د نورانی کتاب دی او نور دی رڼا ده نو چې کله دا نور تا خپل کو او سینې کې دې لځه ورکو په بدن دې د عملی جامه ورته ورواچوله دې احکامات په زندګۍ کې راوستل نو الله تعالی دې د نور او نورانی کلام او کتاب د برکته رب ذوالجلال دې هغه نورانی فرشتو سره ګور ملګری کوي سبحان الله وای دا برکت د قرآن مجید دا د نورانی کتاب برکت